علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتونکو اوریدونکو امید ساتو چې روغ جوړ به سبحان الله توحیدي ما یو ملګري ته پوسټ کړی چې یاره زما فیسبوک اکاونټ دی لاګ آوټ کړی مې دی مطلب نه په نمبر باندې راځي نه په جیمیل باندې راځي او په موجود دی په فیسبوک کې بل چا سره چې ګورم دلته موجود دی دا به څنګه موږ کولاو په څه طریقه باندې به کولاو او نو راځي به دې ویډیو کې ته مکمل طریقه ښیمه خو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په فیسبوک باندې زموږ دا ویډیو ګورئ نو زموږ به پیج سره فالو کړئ ولې چې راتلونکي ویډیوګانو تاسو ته پوښ میلاویږي نو ټیم هم نه ضایع کوم ابو زه هم د موبایل سکرین ته ویډیو سټارټ کوو زه د موبایل سکرین ته ګورئ تاسو دلته ما سره ښه د ټول ناول به داسې وکړي چې لاړ به شي دې کروم ته کروم به کولاو کړي کروم چې کله تاسو کولاو کو نو په کروم کې به لاړ شي فیسبوک ته فیسبوک کې به داسې وکړي چې لاندې به دې ته راشي د کریټ نیو اکاونټ تاسو به اوس وایئ چې یاره دا خو نوی اکاونټ جوړي نه نوی اکاونټ نه جوړوم دا یو ښایسته مزیدار ټریک دی صرف ته مخکې ګورئ چې څه کېږي انشاءالله تعالی په اخره کې به تاسو پوه شئ خو ویډیو به مکمل ګورئ او دلته به راشي کریټ نیو اکاونټ ته کریټ نیو اکاونټ ته زه رالم کوم اکاونټ چې ستاسو دی او جوړ دی نو آلریډي ښه بیا بل ته راشي نیکسټ ته نیکسټ به ووایي نیکسټ نه پس بل ته راشي کوم اکاونټ چې ستاسو مخکې نه موجود دی تاسو ته پته ده چې هغې له تاسو نوم ورکړی دی نو هغه نوم به دلته سمپلي دې ځای کې درج کړئ دې ځای کې به مثال په زه د هارون رشید بھائی کوم اکاونټ دی په هغې باندې ټرای کوم نو HAR هارون رشید MOHMAND محمد بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ خپل هغه نوم به ولیکئ کوم چې تاسو هغه اکاونټ له ورکړی دی او کوم نوم د هغې دی بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ نیکسټ نه پس دې ځای کې به تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ اباوټ به تاسو وګورئ اباوټ کې به تاسو لیکلي چې هغه ډیټ اف برث به هم لیکلي نو هغه ډیټ اف برث به دلته درج کړئ د هارون بھائی دغه ما وکتلو په هغې کې 1 جنوري 1995 لیکلی 1 جنوري 1995 ښه نو تاسو به هغه بوټ ته لاړ شئ هغې کې به خپل ډیټا برث وګورئ چې تاسو په هغې کې ډیټا برث لیکلی هغه د بل موبایل کې کتل شي چې څه ډیټا برث دی ښه دا وشو دلته بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ نیکسټ باندې به کلیک کړئ د میل فیمیل چې هلته تاسو ورکړئ ظاهر خبره ده تاسو به میل ورکړئ میل به اوکې کړئ بیا به په هغې باندې کلیک کړئ دلته به نمبر ورکړئ دلته به کوم نمبر چې تاسو هلته په دغه کې ورکړی دی موبایل نمبر چې تاسو کوم په خپل اکاونټ کې ورکړی نو به تاسو ته یاد یې الرډي نو تاسو به ورشئ هغه به دغه کوئ دلته هارون بھائی دغه ما ورکړی دلته د کوم ښه هغه درج کومه ښه دا ما د هغه نمبر ورکو بیا په نیکسټ باندې کومه دغه باندې چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ تاسو به الرډي یاد وي چې هغه موبایل دغه نمبر دی په هغې باندې ما اکاونټ جوړ کړی نو هغه به دې ځای کې درج کړئ بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ نیکسټ باندې چې کلیک کړو تاسو به یو پاسورډ ولا ورکړي چې هر یو پاسورډ به ولکو زه ولا پاسورډ هم ورکوم ها دا پاسورډ ما ورکو بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ کله چې په نیکسټ باندې کلیک کړو چې کوم تاسو جیمیل یا څه شی ورکړي خو ټیک ته که جیمیل هم نه وي ورکړی دا لاندې سکیپ باندې به کلیک کړئ سکیپ به شي دلته به بیا د سیګن اپ ووایي دا سیګن اپ چې کله تاسو به یو بل انټرفیس کولاو شي دلته ښه دا وګوره دلته رالې یس فاینډ مای اکاونټ دې مطلب دا دی چې په دې باندې ستا آلریډي یو اکاونټ موجود دی ټیک ده په دې باندې ستا آلریډي یو اکاونټ موجود دی تاسو دلته شو کېږي نو دا نو کریټ نیو اکاونټ دا به ووایم دا بل دقه به ووایي دا فاینډ مای اکاونټ دې باندې به کلیک کړئ په دې چې تاسو ته کلیک کړئ نو تاسو ته به خپل اکاونټ دا وګوره د هارون بھائی چې کوم اکاونټ دی نو هغه ماته دلته شو بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې یس
لاګین هارون رشید دلته یس لاګین باندې به کلیک کوئ. چې کله تاسو په یس لاګین باندې کلیک کو نو دا کم نمبر چې تاسو ورکړی دی د موبایل کم نمبر چې پکې و هغه چې تاسو ورکړی دی نو هغې ته به کوډ ورشي. دلته به یس لاګین هارون رشید باندې به کلیک کړي. زه خو کلیک کوم ما سره خو دې ټیم کې د هغه نمبر شته نه دی، هغه په لاهور کې ناستی دی او زه دلته یم. خو به هر حال هسې هغه تاسو ته طریقه ښیم نو په دې باندې تاسو کلیک وکړو نو هارون رشید به ته به دلته اس ام اس راځي. دا وګورئ د هغوی چې کوم نمبر دی په هغې باندې اس ام اس راځي. دې کې به کنټینیو چې ووایم چې کنټینیو به کله ووایو نو هغه کوډ به راشي او موبایل ته چې کوم کوډ راځي کله چې کوډ موبایل ته رالی نو هغه به تاسو دې ځای کې شپږ کوډ چې کوم دی هغه به موبایل ته راځي. هغه چې کله رالی نو هغه به دلته درج کوي ستاسو هغه اکاونټ چې کوم دی هغه به کولاو شي. نو دغه ټریک ډېر مزیدار ټریک دی، ډېر په اسانه طریقه باندې تاسو خپل دغه په دې طریقه باندې کولاولی شي. که ویډیو خوښ شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د راتلونکي ویډیو انتظار کوئ. په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.